نو صاحبانو دا خبره مارته کړه بعبده، لفظ بعبده یو ولې ویلی دی؟ دا اعتراض ختمولو د پاره الله ته پته ورستو به خلک راځي. اوس ډیر خلک په دې کې اختلاف کا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا الله دیدار په خوب کې کړی دی، دا څه نه کړی په ویښه باندې. څوک اعتراض کا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم دیدار نه دی کړی، روح یې تللی دی. ویش لا مکان له څنګه جسم تللی شي، لا مکان له څنګه جسم تللی شي؟ دا قانون زما او تا دپاره دی، رسول الله دپاره نه دی. او بل زما او ستا رب په هر شي قادر دی، لا مکان کې جسم موجودولی شي، دا زما رب قادر دی په دې باندې. سر رب خو پابند نه دی. او ډیر قوانین رب کائنات خپل محبوب علیه السلام دپاره ختم کړي دي. ولې تا ته په دې وخت کې دا خبره نه یادېږي چې رب کائنات په قرآن کې فرمایي ومن دخله کان آمنا، څوک چې بیت الله ته داخل شو هغه د پاره امن دی. هغه که کافر دی که مسلمان دی داخلېدل یې جایز نه دي، خو که داخل شو هغې ته به څه نه وایې، هغې ته امن دی. دا هم قرآن دی. خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ګستاخ، دو ګستاخانو فتح مکی په کال باندې، او یو ګستاخ چې کوم دی هغه دا سوچ وکړه چې صحابه کرام راله مکې مکرمې له ما ګستاخي کړې ده، ما مردارۍ نه مې پرېږدي، منډه یې کړه بیت الله شریف ته داخل شو. او چې بیت الله شریف ته داخل شو صحابه کرام پسې لاړه. چې صحابه کرام پسې لاړه صحابو ته فرمایي چې ولې تاسو په کلام کې دا نه راغلي ومن دخله کان آمنا، څوک چې دغه در ته داخل شو هغه ته امن دی. ما تاسو نشئ وژلی، زم بیت الله شریف ته داخل ما. صحابه رستو شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لراله ورته فرمایي قربان ستا ګستاخ بیت الله شریف ته داخل شوی دی. او هغه دا خبره کا زه به ټول عمر دلته ګرځم، بیت الله شریف نه به نه وځم، ژوندی به یم، ما ته هیڅ نشی ویلی. یا رسول الله هغه دپاره څه حکم دی؟ آیا املته یې مردار کړو که نه؟ دا آیات ده لپاره هم دی. رسول الله مبارک سر ښکته کړه او صحابه کرام فرمایل جبریل علیه السلام راغی، وحی کیفیت په نبی علیه السلام راغی، ورته فرمایي لږ غونډه ټیم ختم شو، رسول الله سر مبارک اوچت کړه. صحابه فرمایي موږ ته رسول الله وفرمایل اوس جبریل علیه السلام راغلو، رب فرمایي محبوب ته زما سلام ووایه، او بیا مې محبوب ته ووایه چې خپل ګستاخ سره د استارو د بیت الله مردار کړه. یو ګستاخ رسول دی دستا چې بیت الله کې هغه دپاره امن نشته، او دا قانون شو تر قیامت پورې. دلته هم آیات راغلی دی، آیات راغلی، خو رسول الله خپل محبوب دپاره آیات لږ غوندې. او څور ته فرمایي حدیث کې دا دی یا رسول الله د بیت الله شریف عظمت به څو منټه ستا دپاره زه اوچت کړم. بیت الله چې کوم عظمت دی نه عظمت چې کوم موجود دی نه دی موجود، عام ځمکه بار ته تر جوړه کړم، رب قادر دی. بیت الله عظمت یې اوچت که، بیت الله حرمت یې اوچت که. استار د کعبې یې نیولي دي، صحابه کرام راله او دا ګستاخ یې مردار که. دا هم د رسول الله خصوصیت دی. ولې زما او ستا نبي دومره کم شان دی؟ ته خو شان د نبي نه خبر نه یې چې څومره شان دی. شان د نبی نه چې ته خبر شي چې رب څومره شان ورکړی دی، ډېر لوی شان یې دی. نو بعضې خلک څه خبره کا چې روح یې سفر کړی دی، جسد یې نه دی کړی. تاسو نه تپوس کړم او دوی نه تپوس وکړئ چې رب کائنات داسې فرمایلی دي څنګه چې ما باندې اعتراض کړي چې نور یې نه دی ویلی، روح یې هم نه دی ویلی. سبحان الذي اسرا بروحه، دا لفظ یې هم نه ویلی. سبحان الذي اسرا بعبده، او عبد تعریف تراته وکړه چې عبد چاته ویل کېږي؟ ذات مع روح مع الجسد ته، روح سره د بدن نه، دا د عبد تعریف دی. ما او تام تم عبدي زم د الله عبد، عبد چاته ویل کېږي؟ روح مع الجسد، روح سره د بدن نه، دا د عبد تعریف دی. چې رب کائنات بعبده او فرمایل، بروحه نه دی فرمایلی. دا دې خبرې ته اشاره ده چې پیغمبر علیه السلام په دغه شپه باندې رب کائنات دیدار کړی دی روح سره د بدن نه، په خوب کې نه دی کړی. خوب کې چې څوک الله لذي هغه له څوک براق نه راولي. براق هغه چاله راځي چې څوک په ویښه باندې ځي. دلته هم دغو خلکو ته زه حیران یم چې یار تاسو به رسول الله مبارک شان څنګه عجیبه بیانوئ؟ تاسو له شرم هم په دې باندې نه ارځي چې په خوب کې تللی دی او روح تللی دی او فلان، او دومره په کثرت باندې دلایل. دا یاد لرئ اجماع د صحابو
د تابعینو د تبع تابعینو د محدثینو د مفسرینو د متکلمینو د ټولو اجماع په دې خبره باندې چې پیغمبر علیه السلام په دغه شپه باندې رب کائنات په بیداری حالت کې سر په سترګو باندې الہ العالمین دیدار کړی په دې باندې اجماع د امت هیڅوک دې نه روګردانی نشي کړای. رب دلته فرمایل بعبده په خپل بنده باندې ما بوتلل کړی دي. عبده نه پته لګي چې روح مع الجسد د پیغمبر علیه السلام سا مبارک او بدن مبارک دواړو مل کر د الہ العالمین دیدار کړی دی. او بیا د هغې نه وروستو لیلا من المسجد الحرام کوم ځای نه مې بوته مسجد حرام نه مې بوته چرته مې بوته الی المسجد الاقصی مسجد اقصی پورې مې بوته. اوس کوم مسجد اقصی رب خپل فرمای الذي بارکنا حوله الذي هغه مسجد اقصی بارکنا حوله چې مونږ برکت پیدا کړو برکت والاو چار چاپیره د مسجد حرام د مسجد اقصی. الله فرمای هغه مسجد اقصی چې چار چاپیره د مسجد اقصی رب کائنات بارکنا ډیر برکت یې پیدا کړی دی. تاسو تفاسیر وګورئ دین زموږ تاسو عقیده ثابتږي چې کوم ځای کې نیکان صالحان مدفونی هغه ځای د برکت وي. اولیاء صلحاء انبیاء علما با عمله چې څومره دي حفاظ با عمله چرته وفات شي هغه ځای د برکت والی. تاسو ټول تفاسیر وګورئ رب کائنات فرمایي مسجد اقصی نه چار چاپیره رب کائنات برکت اچولی دی. مفسرین وګورئ تاسو چې کوم یو تفسیر تاسو اوچتوئ د هر مکتب والا اوچتوئ چې چار چاپیره برکت ولې و د مسجد اقصی وی چې وجه دا وه چې مسجد اقصی نه چار چاپیره انبیاء کرام مدفون دي. دا د انبیاء سرزمین دی ټول د انبیاء مزارات دي چار چاپیره د مسجد اقصی. نو پته دا ولګېده چې رب کائنات چې مسجد اقصی نه چار چاپیره برکت اچولی برکت وجه یې د انبیاء قبور دي او برکت وجه یې د انبیاء کرامو بدنونه دي چې رب کائنات هلته دفن کړي دي. دې نه دا پته ولګېده آیات نه چې په کوم ځای کې نیکان صالحان اولیاء اتقیا ازکیا انبیاء علما حفظات چې کوم با عمل دي هغه وفات شي نو هغه وفات د وجه نه چې په کوم ځای کې آرام فرما دي پراته دي رب کائنات په هغې کې برکت پیدا کوي او د هغې چار چاپیرم رب کائنات برکت پیدا کوي. دا د آیات نه ثابته خبره ده. الله فرمایي هغې ځای پورې چې موږ په هغې کې برکت اچولی دی انه هو السمیع البصیر. اول نو ورته الله فرمایي یا رسول الله یا حبیب الله چې کوم خلق با په واپسۍ کې ستا د معجزې د معراج نه انکار که کنه رب یو وسم اوري او رب یو وسم ویني. چې څوک انکار کا ابو جهل زندیق ترې نه جوړ شو او چې چا یې تصدیق که ابو بکر صدیق ترې نه جوړ شو. الله ورته فرمایي انه هو السمیع البصیر. یا رسول الله په دې مه خفه کږه اوس نه رب هغه خلق اوري اوس نه رب هغه خلق ګوري چې واپسۍ کې به ته ځمکې لځې او خلقو ته به بیان کړې چې رب کائنات دیدار ما کړی دی او هغه به تا نه انکار کا. یا رسول الله زه یې اوس نه وینما زه یې اوس نه اورما زه یې اوس نه ګورما. یا رسول الله مبارک په دغې خلقو باندې توجه دهان مه ورکوه. ستا موافقین هم پېژنم یا رسول الله او ستا مخالفین هم پېژنم یا رسول الله.